اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کوو. واده د شپې آداب په کومه شپه باندې چې هلک په جنې پسې کمرې ته دننه شي. ما ځینې آداب راجمع کړي دي په اختصار سره به بیانومه. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د درېیم او د څلورم سوچ کوي هغه ته هم دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله دې ستاسو عمر شي، وخت تېر شوی دی. اوس داسې کولی شي چې دویم درېیم واده وکړي څلورم نو بیا پرې عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کښېني که نه یو بل سره دوه نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې شروع کړي او بیا به داسې شروع کړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره ملوي شي هغه ورته وایي ته به داسې شروع کړي چې دا څلور وکړي دا وکړه بل ورته زه دې ټولو ته دا یم. دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کښېني نو دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، او پلاني ماته ویلي ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم دا د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ تاسو پته شي کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شي او رپرپی به یې داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی دی. ځکه چې دلته چې دا دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که چې دا چې د یو غر دی زه اوس ورځم جهاد ته او ټینک به وي او کلاشینکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابېږي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې ده. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالی عونهم. دې ته پک کوي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به یې مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي د الله د دین دپاره جنګېږي الله یې لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام مرئي وینځه چې د ځان ازادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما ازاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دی دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې دپاره وکړو څه دپاره چې زه د غلطو کارونو نه ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشران دي او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس په الحمدلله دا مسله څه لږه کمزوري شوې غوندې کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت دغه به دیره کې او کله به د تره په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه نه یو الله خبر چې زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول چې چلې نه دا بده خبره د سن پاور نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ورته دا واده وکړو د نکاح دې ور وتړل ولې دې ور وتړله خو چې هلک او جنۍ دې یو بل سره ملوي شي نو اوس دې ته به کیسې ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کېنولی نو بیا د هغونه چې لږ به کم دي نو هغو درې ورځې درې ورځې خو عام چې نو اوس الحمدلله دومره لا شوي ده چې یوې ورځې ته خبره راغلې ده خو بیا به کوم هغه یوه ورځ ده دې یو ورځ تېرولو ته به کیسې ضرورت وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کړي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره ملوي شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې له کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی نو بیا هېڅ یېرېږي نه. چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی د هغه په دې خفه کېږي نه نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ یو بل سره ملو شي. مېلمانه دي که نه مېلمنو ته داسې کوی نه وي مېلمانه که په دغه ورځ ناستې څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته ور دننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم ارادې ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې به ځان ښکلی کړي کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړي نه. او ما په تېر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي او جنۍ له هم پکار ده چې ځان څه کړي ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترڅ وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کړو لاسونه به یې لمده کړو په دې ویښتو کې به یې سوله ګیرې به برابر کړه. دا شاګردانو چې وروسته پوښتنه وکړي ته چې کور ته ځې روزانه دا چل کوې ته ولې دا چل کوې هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دلته نوشم ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې هغه ښکلي نو داسې به د هغې هم دا خوښوي که نه. نو چې اوس سړی وردن شي او د خولې نه یې نسوار وبینځي د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردن شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس چې دی په دې ښځه باندې ولګي دغه نه هغه څښا ویني هغې ته لاړ شي ښه چې دی په دغه شپه وردن نه شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک ژېړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ولګي کوم چې هغه څښا ویني راځي دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه د غریب دا حال دی دا خو له ده سیټ کړی دی واده دی نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دغه شانې زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کړي او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په د جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شتي د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر وي د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثر وي نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي د دې د ژوند به مغې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نه ده به ترې زړه تور شي یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ یې څکلي او د خولې نه د څښاک وینډه لوخړې رواني او د هغې سره به کټ کېناسي د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي به مخکې ورسره مخکې هم به د هغه سره زړه نه لګي نو اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي دا طریقه ده د شریعت کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وایي په ښځه باندې څوک سلام نه اچي ځکه چې سړی کمزوری ښکاري خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زموږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې چې څومره غیرت و نور لا په چا کې نشته د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه وایي افشو السلام سلام خور کړي خور یې کوي که د واده په شپې او که نور ورځې به کور ته ځي کار چې سلام واچو ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم دې سلام څه مطلب دی سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه ته په سلامتیا کې زما د طرف نه او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې تا شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کورواله نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی نه ته به کښېني د ښځې سره د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کورواله شروع شي ته به سلام واچوې د ښځې سره به ښه په ارام کښېني ښه په ښکلې طریقې سره او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره څه خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي په خوند به کوي او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه غلي ناست لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه غالبا خو ټولو ودونه کړي دي د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند لپاره یو څه چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه دا چاکلیټ یې راکړو خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي یو اثر به وشي. ښه جنۍ له پکار چې یو هدیې یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي دا ول هم د خپل طرف نه څه شي وړي او هم سره خوشحاله شي بیا ورو ورو
د هغې سره خبرې شروع کړي. او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه وایي چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عایشه رضی الله عنها نو ما تیاره کړې وه، عایشه رضی الله عنها ما تیاره کړې وه او رسول صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی د هغې په خوا کې کېناست او بیا یې سجل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم زما لوښی ورکړو د پیو. نو رسول صلی الله علیه وسلم پی وسکو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو. چا له ورکړو؟ عایشې رضی الله عنها. نو هغې خپل سر داسې کته کړه او شرمېده. ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي. نو وایي زه ورته قهر شوم او زه ورته قهر شوم. ما ورته ویل چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم درته لوښی نیولی، ته چې دی سر دې کوز نیولی. نو بیا هغې هغه لوښی واخېستو هغه پی وسکو. او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث د چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دا زموږ شریعت دی. او که دا مسلې ما واضح کړي نو انشاءالله زموږ د شریعت نه به جافې ختمې شي. چې څو پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي. او دا کومې طریقې چې د زه ښیم که به دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي. نو ته به سجر وکړي، اول به دې ښځې له څه ورکړي، بیا به د هغې سره په ارام کښېني، په د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنو په نصیحتونو سره شي. زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي. زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي، زما د وروڼو به خیال ساتي، زما تره زامن نه ځي، ماما زامن نه ځي، کاکا زامن نه ځي. دا صحیح ده، دا نصیحتونه ورته وکړو. مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو، صبر وکړه. ناوې ده، نوې جنۍ ده، عمر به کمي، یېرېږي، لږ روغ پرې دی، کښېنه ورسره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړم. د اول نه د تقریر شروع کړو نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني. بیا د دې ناستې یو طریقه مثال کې تو سره کښېناستې نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس مایلاس کړي، د هغې په لاس مایلاس کړي. دې سره هغه مینې محبت هغه کم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی. او بل دی چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي، ډېر سنجیده. خو چې کله ورته ته کښېنې اول خو بغیر سلام نه وردننی شي. چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې زه خواږه څه دې ښځې له ورکړي، دا پکې نشته. بس ښځې سره به کښېني، ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي، خو د هغوی عزت دې ونه کړو نو زه به راسره دې سال وکړم چې چا راسره کړی نه وي. بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاق کړي به مې د واده ورنۍ شپې ته وګوره، ته به کې د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به دې دغه کړم. دې قیسو ته ضرورت څه دی؟ د هغې سره به ته خوږې خبرې شروع کړې په ښه طریقه باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده، هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي؟ په منځ باندې. دې ژوند کې به ډېر سخت برکت وي. او د هغې دغه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سید مالک ابن ربیع دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کومه ورځ باندې سړی په کومه شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي. ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیاب وي که نه وي؟ دا به کامیاب وي. لکه چې شروعات د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې له دغه ټیم کې د به دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې یا الله زما د واده دا ژوند وشروع کړي، ته پکې برکت واچوې، ته ماله طاقت راکړې، ته ماله توفیق راکړې. څومره ښکلی ژوند به د دې سړي دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي. د هغې نه بعد که بالفرض دې ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه، ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي एकदम د سړي سره ملاو شي، لازم په هغې باندې روی وبي. نو که بالفرض د ښځې دې منع کړو چې نه نن به نه کوو نو دی به څه کوي؟ خپله به یې راټینګ کړي؟ نه، په دغه ټیم کې به دې حالاتو ته وګوري چې د ښځه په روب کې ده، په یره کې ده، هېڅ خبره نه که دی یوه شپه یې د واده د اولنۍ شپې چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي بس دې به هم ځان غلی کړي. دې ته سنجیده انسان وایي، هوښیار انسان. ګورې هوښیار انسان هغې چې د مخامخ سړي هغه حالاتو سره چې دی ګزاره کوي او د هغه په هغه حالاتو باندې پوهېږي. د مخامخ سړی اوس په یره کې دی، پردۍ زنانه एकदम په ما پسې راله
او یک دم زما کور ته راځي زه خیر زه به ګزاره وکړم لکه دولت دعوت ورکړو او هغې انکار وکړو نو څه خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروالی کول غواړي د هغې سره دا کوم هلک چې واده کړی دی کوروالی نو کوروالی په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې منع کړی د زناورو په شان एकदम ډز او کوروالی شروع شو نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه یي چې هغې دپاره به کې مقدمات وي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي ځینې کسان وایي چې د شیخ صاحب نه کومې خبرې کوي دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایده یي ښیي ورته که نه ښیي ښیي ورته دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول به یې مونږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او مونږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو که څوک خفه کېږي څوک په خوشحالي نو د کوروالي د مخکې مقدمات دي ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلوي د یو بل سره لاس لګول یو بل سره ګپ شپ لګول یو بل ته نږدې کېده لږ مزاح کول که ته په دغه ټیم کې دا ښځه وخاندې ښځه سړی وخاندې دې سره به دا حالت ښه برابر شي بلکې شریعت څه وایي وایي دروغ حرام دي سي وایي د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي دویم په جنګ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره دریم ښځه او خاوند او په دغه شپه باندې چې دا ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت لپاره خو بسنه سوی که نه نو اوس دې ښځې ته وایي وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو دروغ اجازه شي ووایه خیر ښه دې ورته ده ووایه څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه کې دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېر کړم دروغ یې ووایي د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه جنۍ ورته هم ده ووایي ښه ده چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګوره څه کېدې داسې یو خبره یې وکړه یا دا ښځه خاوند یې وبلته ښځه دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو وایي زه به مړه شم دا خبره ډېره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې پرې مینې وي دغه څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه وي بیا وروسته وایي ښه ده چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم نو بیا هغه خبره څه شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې عمري کټ کړی در به نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه په 10 روپو باندې هغه به داسې بې عزته کړي او قار کړي نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر درې درکو نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موږ یو بل سره دا خبرې اترې کوي نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې به دې زنانه کې دی او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یاره دې به فطرت کې پروت دی نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم دا دوا به ووایي نو ته دواګانې یادې کړي او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټینګ کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکوې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته
او شیطان دغه لري ساته. رسول سم وی ک دوی له الله بچي ورکو نو شیطان دغه بچي له نقصان نشي ورکول. څومره غټه فائدې ده. معمولی وړه ته کې دوا ده، دا دوا چې دی وي نو به چې ستا کوم اولاد کی هغه اولاد به د شیطان نصیب د شیطان او په حفاظت کې دغه نه به محفوظي. دغه نه بعد بیا خزه خاوند یو بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا به دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې یو سړی د خپل خزي سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي، که په هر طریقې کوي، د هر ټکی پکې وي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کې او په باندې دلیل سره الله وی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له چې څنګه راځي ولا. ځکه ما تاسو ته مخکې وی چې څوک بدانوي چې شیخ دا مسله ویلي بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وی خزي ستاسو فصل له فصل له چې څنګه راځي ولا. نه کدی د شاده طرف راځي، د شاده طرف نه ګوره مطلب دا نه چې د دبور کې کورواله کوي، د شاده طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي، یا د مخې طرف نه کوي، یا په بل څه طریقه کوي. په ولاړه ناس ته کومه طریقه ده جایز ده په شریعت کې. او په هغه وخت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت وایم په هغه کې دا دي چې عبد الله بن عباس وی چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبيله ولا خلک چې د مدینه ولا هم اهل وثن، ته د بوتانو عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بوسیدو او د اهل کتاب. نو د اهل کتاب بزان په دوی باندې غوړه غنولې ځکه چې هغه سره کتاب. نو دې مسلې به د انصارو د چا نه زده کولې، د يهودو نه زده کولې. او يهودو کې دا مسله وه چې هغه به د خزي سره کورواله په دې طرف باندې کوو، په دې سیډ باندې به کوو، یعنې د خزي به هغه طرف ته مخ او سړي به ورسره کورواله کوي. ولې؟ وایي ځکه چې دې کې ښځه پټه وي، ښځه هم پټه او سړی چې دی هم ښکاري نه ښځې ته. نو دغه طریقه د انصارو زده کړې وه. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه راغلل نو په هغو کې دا طریقه نه وه، بلکې هغو به په هره طریقه باندې د خپلې ښځې سره کورواله کوو. کله چې انصار د دې نه خبر شو نو هغوی ته دا خبره ډېره غټه ښکاري شو چې تاسو د ښځو سره داسې کورواله کوئ، تاسو دا طریقه هم کوئ دا هم کوئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه، الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. د خپل فصل چې څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي او د تپوس نه مخکې ته بیانومه نو شکر وباسي چې مسله داسې واضحه شوه. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بالکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خون اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت ورکړي دي هغه مخکې را روان دي. د خون اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړي، نو دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسانو ته غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکه شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخیستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده. او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي چې نقصان یې څه دی، بچي ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله بې دغه مرض بیا راولي. او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي. او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته بیسي وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپلې ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازت دی، صفا اجازت یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم.
نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دي. دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راغلي چې کپړې وویستی شي ټولې او دویم دی چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی. او زم خیر دی تپوس کوي خو د ادب په طریقې او تپوس د علماو نه کوي چې تعبیر یو داسې ادبناک غونډه کړي او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج نشته. اوس یو سړی دی مثال کې موږ به داسې ووایو او کیدای شي داسې په موږ کې یم چې د واده مثال کې 20-30 کاله شي او د دې مسلې نه خبر نه او سړی به یې دننه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وی نو ښه به وی که د دې اجازت وی نو ښه به وی او د هغې اجازت وو خو ده چېرته تپوس ده چې تپوس نه او که تپوس یې کړی دی یو جاهل نه یې کړی نو هغو ته ویلي چې او دا مسله خو شتي چې ښځه خاوند یو بل ته نشي کتلی او نه به دا دی چې جامې کپړې به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. دویم کوروالی د ښځې سره چې هغه حرام دی د هغې یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنی شکل د هغې دا دی چې د ښځې سره د دبور د طرف نه کوروالی کول او دې نه منع راغلې د رسول صلی په حدیث کې ملعون من اتى امرأة في دبرها هغه سړی ملعون دی او لعنت پرې دی کوم سړی چې د ښځې سره د شا د طرف نه کوروالی کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سرچیپي کړی دی او په دې کې هغو بېشماره نقصانات راویستي چې کله ښځه چې کله خاوند د ښځې سره د دوبر د طرف نه کوروالی کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کړي که نه هسې نه حرام دی هغه دا مخلوق پیدا کړی دی او هغه ته ښه خبر ده چې دوی ته په څه کې نقصان دی او په څه کې فایده ده. نو په کوم کې چې ورته نقصان نه و نو باید ورته اجازت ورکړو او په کوم کې چې ورته نقصان و نو څه وي دا حرام دی. نو دبور کې کوروالی کول حرام دي. نور د دبور نه هر قسمه مزې اخیستی دا جایز دي. صرف د کوروالی نه منع راغلی چې دغه ځای کې به د ښځې سره جماع نه کوي. دویم چې کوم جماع حرامه ده هغه ده چې د روجې په حالت کې ښځې روجې نه وي ته اوس کوروالی کوي دا حرام کار ده. دغه شان د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کوروالی چې دی هغه حرام دی. د حیضې زنانه نه چې کله په یو زنانه باندې حیض بیماري د هغې نه منع راغلي. څلوېښتۍ کې یو زنانه نو د هغې د کوروالي نه هم منع راغلې ده. نور دغه ته اخیستی شي مزید یې اخیستی شي خو صرف کوروالی به ورسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په ښځې باندې کله بیماري راشي نو د هغې نه به ځان بلکل لرې ساتي یا څلوېښتي پکې نو هغې نه به ځان بلکل لرې ساتي. دا کمزورې خبره ده بلکې د هر قسمه مزید د ښځې نه اخیستی شي خو صرف دا چې کوروالی به ورسره کوروالی به نه کوي. دې سره دا مسله یاد ساتئ چې کله یو سړی یو پیر کوروالی وکړي نو په دویم پیر چې بیا کوي آیا لامبل او اودس ضروري او که نه. د هغې نه مخکې دا مسله یاد ساتئ چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کوروالی هم کول نه وي پکار چې جنۍ ته پرې نقصان ورسي یا په هلک ته نقصان ورسي. دا ځینې هلکان اول پیر له دغه نعمت الله ورکړي نو هغه نعمت په ډېر ښه وګولوي. د دې سره چې دی د هلک ته هم نقصان ملاوي او د جنۍ ته هم نقصان ملاوي حدودو کې دننه چې تا ته پته ولګي. اوس کېدای شي تا کې طاقت دی وي جنۍ کې طاقت نه وي نو د هغې لحاظ وکړه. بلکې موږ خو دا ووایي چې که بالفرض دا ښځه منع کړي چې نن ما سره کوروالی مه کوه او یېرېږي نو دې خاوند له پکار ده چې غلی شي بس. اصل لازم خو نه چې په اوله شپه باندې به سړی کوروالی کوي او ډېرې پیرې به کوي. نو مسله موږ دا بیانوله چې په منځ کې به څه کوي. یو سړي یو پیر کوروالی وکړو په دویم پیر کوي نو په دې منځ کې به څه کوي د دې 3 درجې د ټولو نه غوره درجه دا ده چې غسل به کوي. غسل دې وکړي او بیا دې راواپس شي. که دا غسل نشي کولی غسل ورته ګران وي نو دویمه درجه دا ده چې څه به کوي اودس وکړي چاردام. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام وکړي او بیا په دویم پیر چې دی دا کوروالی کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فانه انشط للعود. د دې سره د انسان کې تازګي پیدا کېږي. د سړي کې څه پیدا شي تازګي او د جنۍ کې هم تازګي پیدا شي. دا دویمه درجه ده. او که بالفرض نه ولامبي او نه غسل وکړي نه ولامبي او نه چاردام وکړي نو بیا پسې ګناه نشته. دا کار جایز دی خو غوره طریقه ده چې غسل وکړي. که غسل نشي کولی چاردام دې وکړي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه خو غوره طریقه یې څه کړه
غوره طریقې پرېښوده. دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا ځینې کسان بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بېغیرتوب غټه نښه ده. الله یې ته موږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري. ما خو یې دومره پیري پرون کوروالی وم، هغه نور ورته هم نه چې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه. دا خو دې ډېر تکړه وو، دا خو دې دې شو د دې شو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا ووایي ما ورته دا ووایي. اعوذ بالله. دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قیصه کوي، دې قیصه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی. دغه ښځې مبارک کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا ووایي ما ورته دا ووایي. نو ښځه هغو ته قیصې کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسمه خلکو مبارک سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو. نو وي سهار یې خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووایي او ما ورته دا ووایي. دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست او خپله یو مسله بیانوي. دې کې هېڅ حرج نشته. خو اصلي ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي. چې څنګه لاړ بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه. هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي. صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وښیم. پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. د دې سره به مینه محبت څه شي؟ به ښه زیات شي. او د عایشې رضی الله عنها حدیث دی چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بیني وبینه واحد تختلف ایدینا فيه فیبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې به موږ سهار راپاسي د جنابت غسل به موږ کوو نو ما او رسول صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و. دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو. موږ به بګیا لاسونه وهل. ما به رسول صلی الله علیه وسلم ته ما ته پرېږده، هغه وایي ما ته پرېږده، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي ښځه خاوند به که دغه ټیم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري سهار جي چې هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت به ښه زیات شي. په دې ځای ودرو که نور مخکې به بیان کړو. که لږ ټیم راکوو یو څو مسلې دي بیان یې کړو که نه. دې ته خو ډېر دا ځوانان چې کوم دي هسې ځان غلی کړی ښه ورته خوشحاله. او که یو ګنټې مې نور هم بیان وکړو نو دا بیان به ډېر خوږ لګي. او دا نورې مسلې که موږ چېرته لږې اوږدې کړو نو شیخ صاحب نن بیان وکړو، ښه خو ډېر اوږد بیان وکړو. موږ سهار کار له ځو، موږ مزدورۍ له ځو، دغې له ځو او دې ته ښه خوشحاله ناست. او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دي هغه اوس خپل زړه خوري. نو زړه مه خورئ. تاسو د دویم واده وکړئ، درېیم وکړئ، څلورم وکړئ. الله دې تاسو له طاقت درکړي. که عدل او انصاف کولی شئ او طاقت ته به کېږي د سبا نه بل واده وکړه. او که نه طاقت ته سره نه وي نو موږ به سوال کوو الله ته، او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو. او کوم چې ځوانان دي نو هغو ته په موقع پرته ده. ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول، اخندول، هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده. او په دې کې ځان سپک مه ګڼه. لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته ده، تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښوي، یو قسمه مزاح، یو قسمه ګپ شپ. نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما واده وکړو. د هغه خویندې وې ډېرې او ورورې نه و او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی او د هغه سړي پلار هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې وې. نه ده بیا واده وکړو چې لکه زما د دې خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره یې واده وکړو.
نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دي وایي پیغلې جنۍ سره دې وایي که نه کونډې سره دې یا رسول الله مشرفۍ سره وکړه رسول ورته فهلا بکره نوي جنۍ سره به دې واده کړه پیغلې جنۍ سره واده کړه ولې تلاعبها وتلاعبک تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې ځکه ته ځوانه لکې اوس همشه ښځه راوستې نو سیده ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو همشه دې کوم ځای کې لوبې ورځي په یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تضاحکها وتضاحکک ته به یې خندولې تا به خندوله که دا جنۍ کشره نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړه چې ښځه خاوند یو بل خاندوي یو بل سره مزاح کوي زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم د کومو چې خاص کر د کومو د عبرتونه چې ویني ستاسې ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي په الله د قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي تاسو خو یو روټیني کار کړی روټیني دې ته روټین وایي واده لازم دی واده یې وکړو بیا بچي پیدا کول لازم دي هغه یې وکړو خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغو ته میلاو شو هغو ته میلاو نه شو ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي د دې څه مقصد شو ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې په مزدوري کې په مکتب کې ناستې دفتر کې ناستې یا مثال کې دیاړۍ له تلې څه کار کوې او په زړه کې دې یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم چې کور ته به کله ځم خو چې کله ته به کور کې پروت یو دا سوچتي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي نو دې خو څه پیدا نه شو د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي ښه چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېروو مذاق دې ورسره کوو خوشحاله دې ساتل نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي او یو دغه طریقه ده کومه چې عامه روانه ده نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د سره امان ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت دی خبرې هغه نه کوي ګپ شپ هغه نه لګوي نورې څه پیسې هغه نه کوي خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب او دا ورله کپړې وینځي او دا ورسره خدمت کوي او هغه دغه شان چې بد ګوري کړه مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګوي وي دې سره سړی لږ سپک کوي چا ویلي دې سپک کوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ګپ شپ لګولی دی مذاق به ورسره کوو هغو سره مینه محبت کوو رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار دی بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزله وتو نو په دې لارې کې څنګه چې منزله وتو په دې لارې کې یو بیبي مخې له راله نو هغې ښکل کړه او منزله لاړ ګوره په دغه لږ ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم خپله بیبي څه کړه هغې ښکل کړه د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه لاړمه او د الله په امان هغه ښکل کې وځي دا ښځه به څومره خوشحاله شي او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې یا الله دا هلک زر ته زره راولي لکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي د کور د دروازې له مې یو درز ورکړي او لاړ ووتو بدماش دی ورور شو او بهر غریب چاته چرنګ نشي کولی په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي دغه د کمزوري میلاو شوي ده اوس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي او که خپل ژوند دا موقع ګورې دغه ته هم دا کوم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کوي او د ژوند نه مزې واخلئ په اخره کې زما یو خاص نصیحت وی هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده راروان دی یا واده کېږي به هر څوک چې زما دا بیان اوري هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره ولې لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کوې چې دا شپه به ګورې څنګه یې دغه شان د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی هغسې د اسمان نه راپېښېږي دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږي دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي او د ملګرو سره دا به څه طریقې و هغو ته نه ورشه او شریعت چې درته څه ویلي په هغه طریقه عمل وکړه انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشتي ستا ژوند چې د هغه به ښه خوشحاله دا خبره درته مو کوم چې
دا کورواله ال انسان له خون ورکی چې کله د انسان مزاج هغه ته جوړ شوی چې کله د انسان مزاج صحیح هغه ته جوړ شوی او چې سړی د نورغه کمرې ته درز د سینې سکی درزي او د خري سینم سکی درزي او په دغه ټیم کې د کورواله شروع دا کورواله به دوی له خون ورکی بالکل پارا مطمئن خبر کینی گپ شپ ورګي او بوس کی خواږه سي وخوري دا نه بچي گپ شپ د بچي به شروع کی دوی له کورواله هم دا بوله خون ورکی او دغه نصیحت خو موږ ټول د کوچي د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزي ځان سره بهر ته بوزا خو د کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه دا خزي ځان سره په چکر وباسه او ټول ته دا وایم کوم چې دلته نشته مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورور دی کار څوک دی په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي واخلي ته خپل ژوند دې تیر کوو ځکه خو پرې چې مزي واخلي زموږ یو مرګره هغوی ما وایي دا زړه مې یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې د مرګرو سره مېلاوېدم یو راته وایي چې پلاني ځي ته م چکر ولګوه بل وایي چې پلاني ځي او زموږ په کور کې سم داسې قانون نافظ شوی چې د چا مجال شو چې خبره خو به یې کړې نو ما یې ورځ په دې زړه باندې ګټه کېښوده او خبره مې جوړه کړه مور ته مې خبره ور مخکې کړه تاڼه کې خبره وکړه چې زه دا جنې په چکر باندې بوځم زموږ ملګری ډېر سخت مزاحي انسان وي ما هغې ته داسې په ښه طریقه مې ورته ووایي چې زه دا ښځه بوځم هغه غریبه تنګه شوي به یو سا به یې زیات شي وایي هغې ما ته چې بوځې صحیح ده بوځه بچي بوځو زه ډېر سخت خوشحاله شوم چې لکه دې مانه دې زر اجازت راکړو وایي چې ورته مو وایي دغه ټینګ کړه د بیا آواز وایي ما چې زه چې د ګاډۍ ما ته وګورم چې پروګرام جوړ کړي وایي ما ته وایي چې دا هلکان ورسره م بوځو دا خویندې ورسره م بوځه وایي ما ورته چې چېرته مې نه ځم د چکر نه مې توبه ده په دې کور کې زه دوی سره ناست نه چې ته راسله بهر وبلېږې زه خو دا ښځه دې لپاره بهر ته وباسم چې موږ له ښکلی وخت تېر کړو ته ما ته د زړه خبرې وکړي زه دې ته د زړه خبرې وکړم یو ځای کې چې د روټۍ وخورو یو ځای کې چې د چکر ولګوو لکه هوا را باندې ښکلې ولګي لږ رومانسي غوندې کې موسم جوړ شي هغه دا راته ووایي دا دغه سره م بوځوي هلکان هم بوځي او جنکۍ هم بوځه دا کار بیا ځان سره بوځي دوی له پوره پلین کوچ راولي نه چې دا بوځي بیا وایي ما چې هېڅ چېرته یم وایي هغه ورځ شوه دا ورځ بیا مې سره وینا کړې نه نو اوس هغه غریب په دغه سوچ کې دی چې کله به دا بوډا او بوډۍ څه کېږي چې کله به مري دومره تنګ شوی دی داسې ګوره ډېر خلک دي خو ګوره ډېر وایي نه چې په زړه کې دغه خبره پرته چې کله به دا بوډا او دا بوډۍ مري چې زه د خپل ژوند نه مزې واخلم نو کله نه کله داسې وشي چې بوډا او بوډۍ له الله دومره وکړي ژوند ورکړي چې ډېر غریب پکې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خو د هغه واده د هغه ژوند نه مزې ونه کړي زما ټولو ته نصیحت دی مشرانو ته چې د الله نه ویرېږي خپل کشران به نه منع کوئ او کشرانو ته مې دا نصیحت دی چې کله د ته موقع میلاویږي د شریعت په حدودو کې دننه د هر چا د حقوقو خیال به ساتي دا ښځې ځان سره روانه کړه چکر وله ورکړه څومره چې ستا طاقت وي ویې ګرځوه سا ورسره ازاد کړه خپل د زړه خبره ورته وکړي دا به تا د زړه خبره وکړي او زه درته به دې خبره قسم وخورم چې ستا د ژوند چې به څومره مزه یي که نه دا مزه به تا چې ته به یو ځای کې هم نه یاداستې